اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة فإن أمن بعضكم بعضا فليؤد الذي اؤتمن أمانته وليتق الله ربه ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه والله بما تعملون عليم. صدق الله العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. सूरत البقرہ आखिरने हिस्सा की आयत नंबर 282 पूरे आयतों तर्जमा और तफसीर बयान से पदक आखिरनी आयत 282 के दा तिजारत उसूल आगा बयान दल उमदागे सिलसिला जारी दा आयत नंबर 283 के हम अल्लाह पाक फरमाई व इन कुंतुम दा हो आगा उसूल चिकम प मौका बांधे ख़रीदार औ बाया दा वो औ दागी लिकल औ लेन देन औ कर्ज़ पाते के दिल औ लास पलास दागे टोल खबरी आगा बयान शु उस चिकला दो कसम मुसलमानान पर सफ़र बांधी दी और दौरान द सफ़र की दी दो बल सरा द कम चीज़ खरीद फ़रोख्त कई नो दागे पर अल्लाह पाक तरीक़ेकार बयान व इन कुंतुम औ कचरता सुये अला सफ़रिन पर सफ़र बांधी नो आम तौर पर सफ़र की इंसान सर दखपल ज़े पशान असबाब औजार दा मुहैया नहीं नो द सफ़र दौरान के तासो दो कसानो यो बल सर प कम सीज बांधे बया कोला द लिकलो द पारा सोक निश्ता और लिकल खो ज़रूरी दी वलम तजिदू कातिबन और तासो नमुंत लिकुन के तासो द लिकल उकी पखपल दर लिकल दर तललना फरेहानुन नो बिया गाना कौल पकार दी गाना दा से मकबूज़तुन कि पा हवाला कड़ी शिवी लका बिल फ़र्ज़ व तक़दीर दो कसान यौ बल सर पसीज़ बांधे मुत्तफ़िक़ शु चे जमादा मोबाइल मा पता बांधे पदून पैसों दर खर्च आगा बिल फ़र्ज़ व तक़दीर इश्पेतो ज़रूर याव ज़रूरत याव ज़रूर को मोबाइल में नो पैसे क्लास पलास हुई बस पैसे वर्क जिन स्वागश्ते शो व्यापक के दनूर सीजनों ज़रूरत निश्ता गाड़ी माने ज़रूरत निश्ता मुकबिल फ़र्ज़ व तक़दीर दा से नहीं नो व्यापके ससीज़ गाना कौल लका फ़र्ज़ का दमा मोबाइल इस्ताख़्वख्श दे खरसोम ते अखली ता सर पैसे निश्ता न ता सर गड़े दा माँ सरा गड़े गाना के चिदा गड़े बता सरई कली तलड़ शू द बता लखपली पैसे द मोबाइल दरकम माल अखपल गड़े वापस राख दा गाना जायज़ दा अलबत्ता कम सीज चे गाना शी नो दगा सीज बतौर अमानत शी दागे इस्तेमाल कोल दा नारवा दी नुका गड़े दा
مال یې په لاس کولو او د هغې نه ټیم اخیستل دا ناروا دي. د سورلی سیز دی هغې باندې مال سورلی کول دا ناروا دي. چا سره کور ګاڼه که ځمکه یې ګاڼه کړه د هغې کور کری یا آمدن د هغې ځمکې کرونده یا آمدن دا حرام دي. بس دا صرف او صرف د دغې ورکړې شوي نقدو پیسو یا د جنس د روکېدلو دپاره چې دا روک نشي ستا دا تا سره امانت دی. باقي پاتې استعمال یې ته نشي کولی دا حرام دی. د دې وجې نه ناپوهه خلک په دې باندې جګړه کوي، څوک کوئی ګاڼه حرامه ده څوک کوئی ګاڼه حلاله ده. نو نفس ګاڼه دا حلاله ده خو د ګاڼې د سیز استعمال او آمدن حرام دی. نو دا تفصیل چې پکې وي بیا پکې جګړه د سره نشته. نو موږ په علاقو کې خلک په ځمکو باندې پیسې راواخلي. یو سړی به زوی له ویزه کوي د هغه جریب ځمکه ده د هغه 3-4 لکه روپۍ په کار دي هسې والا څوک ورکوي نه هغه جریب ځمکه ورسره ګاڼه کړي بل یې ښه د مزې سړي بور خوري ځان لا نو که 3 کاله وي که 4 کاله وي د هغه پیسې بند دي دې ځمکه خیراتي خوري پیسې د خپلې واپس پوره په پوره ورکوي د ځمکې آمدن په مفتو کې وخوړ یا حرام وخوړ که بالفرض والتقدیر دغې د ځمکې استعمال لا د جایز شکل جوړی انسان نو ټیک ده چې هغه ګاڼه کړې ده او د سره د هغې په آمدن کې هغه خپل حق نه ګڼي دلی د سره کرونده ناروا دي خو که بالفرض والتقدیر دې ځان له جایز کوي دې په اجاره کې ځان ته چې په ونډ کې څه ریټ دی په هغه ریټ باندې بعضې خلک بیا ګاڼه شوي شي ځان ته په اجاره باندې کوي خو سترګې وله تورې شپې وله اوبو ته کوي نو چې د بل چا جریب په 10,000 روپۍ د فصلي نو دې ځان ته په 2,000 باندې ولګي ما خو اجاره کړې دام ناروا دي. لہذا د دغې ځمکې که بالفرض والتقدیر دا پیسې پې نه وي او د تاله په اجاره باندې درکولې څونه پیسې یې وي هغه عمره اجاره یې پکار ده. نو که بالفرض والتقدیر په دغسې صورت کې تا دغه ځان ته په 10,000 روپۍ جریب د فصل 6,000 باندې د کال دغه کړله نو چې دا 2 لکه روپۍ دي نو 15 کاله کې به د هغه 1 لک روپۍ ختمې شي نو هغې اخر کې چله 1 لک روپۍ درکړي 15 کاله پس کني که 10 کاله تېر شو ټولې پیسې به ختمې ځمکه به ورته پرېږدي تا خپله پیسې آمدن دې دغه کړ ودې خور. لہذا ګاڼه کول دا حلال دی او جایز دی خو د ګاڼې د سیز استعمال کول دا حرام دی او ناروا دی. اوس او دغه هم په دغه قرض باندې سیوا نفع اخیستل شو که نه او هر هغه قرض چې هغې باندې نفع واخیستې شي دا نفع حرامه ده. او صحیح نه دی تا قرض سیوا ورکه که نه نو دا د هغه چې ریټ کم کو د هغه پیسې ته کمې زیاتې خورې نو د خپل قرض د وجې خورې که نه او قرض چې کم نفع واغشتل نو حرام نه ناروا ده دغه کېږي. باقي پاتې دارالافتا ته پې چې ته رجوع کول پکار دي. فإن امنا بس که چرته کې محفوظ وي محفوظ کی بعضکم بعض استاسو نه بعضن د بعض کس که سره سیس کې خود ګاڼه که سره د محفوظ کو نو چې کله هغه راغی او هغه تاله د خپل سیز پیسې درکړې نو ته به ورته هغه خپل ګاڼه شوي سیز واپس کړي نو فلیؤدي پکار دي چې ادا کي الذي هغه کس اؤتمنا کم سره چې امانت اخودلی شوی دی دغه ګاڼه شوی سیز ګوره ګاڼې ته الله پاک امانت وي نو د ګاڼې دا سیز امانت د صرف په تا خپل هغه رقم محفوظ کړی دی چې دا سړی رانه اونه تختی کوم سیز مې په خرڅ کړی دی دا پیسې رانه اونه تختی په دې رانه سم نه دي نو دغه دپاره تا چې کوم دی نو دغه کړي دا تا سره دی
وليتق الله نو دې ورکی امانته امانت داغه هغه کې دې بیا اخوا دې خوانه کوي بعض خلک هغه کې چل جوړ کی مان خوا شی روک شوی دا مات شوی دا نو هغه بزان لږ کوم نه یو سیس با د 2 لک روپۍ او اخر کې چې کوم هغه په 1 لک روپۍ په شپږ چلې زره باندې هغه کې دغه هغه چل جوړول دي او ناروا دي وليتق الله فکار دي چې او یریږي د الله پاک نه دغه امانتګر چې وسره امانت پروت دی ضایع نه کی ربه چې د رب دی هغه الله نه دی یریږي چې د رب دی دی پیدا کړی د خالق او مالک دی ولا تکتم الشهاده گواہی مو پټوي که مخکنی صورت دی چې لین دین کی شوی دی که دې صورت کې چتا گواہی شوی دا که په نور کومه موقع باندې د گواهی ضرورت د چا دی گواہی دې څوک پټوي نه ځکه د جګړو حل هغه د گواه په صحیح گواهی باندې مخې ته راځي او حقدار ته به حق ملاویږي که صحیح گواهی کیږي او که گواهی غلطه شوه یا گواهی پټه شوه حقدار ته به چېرته حق ملو نشي نو ولا تکتم الشهاده تاسو گواهی مه پټوئ ځکه گواهی پټول دا جرم دی ګناه ده ومن یکتمها او چا چې پټه کړه گواهی لره نو فانه شان دا دی آثم قلبه مجرم دی زړه د دې کس نو چې زړه ګناهګار شه نو ټول اعضا به دي ګناهګار که حدیث مبارک کې راځي چې په دې جسم د انسان کې یو حصه ده د غوښې که هغه سمی ټول انسان به سم وي که هغه روان شي ټول انسان به روان شي بیا نبی کریم اسلام فرمایي خبردار هغه زړه دی گویا که زړه د انسان د الله نه یریدونکي وي سترګې به غلط کتل نه کوي غوږونه به غلط اورېدل نه کوي جبه به غلط ویل نه کوي خپې به غلط ځای ته تلل نه کوي لاسونه به غلط سیز نیول نه کوي او که نه زړه مجرم شه دا ټول اعضا به غلطی کوي بیا د زړه مثال د بادشاه دی چې بادشاه غل شه رعیت به ټول غلي که بادشاه ساز شه رعیت به ټول ساز لہذا الله وی چې ومن یکتمها چا چې پټه کړه گواهی لره فانه نشان دا دی چې آثم قلبه مجرم دې زړه ده والله بما تعملون علیم الله تعالی په اعمال استاد باندې پوهه دی لله خاص د الله د پاره دی ما فی السماوات و ما فی الارض هغه تمام سيزونه چې په اسمانونو کې د پمځکو کې تاسو به اسې جګړې یو بل سره کوي تاسو به اسې په باندې یو بل جهنم ته بوځئ یا به په جنت ته ځئ لیکن دا دې سيزونه د الله تعالی د الله وو الله ته به پاتې شي نو د الله په سيزونو باندې ځان جهنم ته مه بوځئ وان تبدو او که چېرې تاسو ښکاره کوئ ما هر هغه څه فی انفسکم چې په نفسونو ستاسو کې دي په زړونو او په دماغ کې ستاسو څه دي که تاسو هغه خبرې ښکاره کوئ چې ستا په ذهن کې پرتی دي یا زړه کې پرتی دي او تا را برسېره کړي او تخفوه یا تاسو پټې وساتئ هغې لره نو یحاسبکم به الله حساب کتاب به سره کوي په هغې باندې الله تعالی که زړه کې د سره اغلل د هغې به هم سره الله حساب کوي ذهن کې د تیر شو د هغې به هم سره حساب کوي په خولې د اظهار د هغې وکړه د هغې به هم سره الله پاک حساب کتاب کوي اوس دا خبره یقینا چې ډېره مشکله ده او صحابو د دې د مشکل شکایت پیغمبر پاک صلی الله علیه وسلم ته وکړه چې یا رسول الله صلی الله علیه وسلم زړه کې خو د انسان بې اختیاره ډېرې خبرې راځي نو که په هغې باندې الله پاک زمونږ پکړ کوي دا خو به مونږ ټول غرق شو تباه به شو نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمایل چې تاسو به صرف داسې وایئ چې سمعنا و اطعنا بس مونږ د الله خبره اورېدلې ده او منلې ده نور الله پوه شو کار یې پوه شو صحابه کرام وایي سمعنا و اطعنا مونږ واورېده او منله د الله خبره نور پسې دا بل آیت مبارک بیا نازل شو چې لا یکلف الله نفسا الا وسعها نو هغه د زړه خیال د دماغو خیال هغې کې چې هر څه راځي نو هغې له چې عملي شکل نه ورکړی شوی نو هغه معاف شو فیغفرو بس بخي الله تعالی بخنه کوي الله تعالی لمن هغه چاته یشاء چې د الله خوښه شي
ويعذب او سزا ورکی الله تعالی من هغه چاته یشاء چې د الله خوښ شي دا الله خوښه ده څوک معاف کوي څوک په سزا کوي والله على كل شيء الله تعالی په هر یو چیز باندې که سزا ورکول دی او که معاف کول دی قدیر قدرت لرونکی دی آمن الرسول بما انزل الیه من ربه والمؤمنون اوس چې دی سمعنا واطعنا اوه نو آیت مبارک دام راغی چې د الله پیغمبر او امتیانو ټولو د الله خبره اومنله آمن الرسول ایمان روړ پیغمبر پاک صلی الله علیه وسلم بما انزل الیه فهغه کلام چې نازلولی شدت من ربه د طرف د رب ددنه والمؤمنون او تمام اهل ایمان او یقین او عقیده اولرله په حقانیت د دې باندې کل هر یو د پیغمبر نه او که د امتیانو نه دی نو هر یو آمن بالله ایمان اولر په الله وملائکته الله په ملائکو وکتبه د الله په کتابونو ورسوله د الله په رسولانو او هر یو دام وی لا نفرق چې مونږ فرق نه کوو بین احد په مابین د یو کې من رسوله د رسولانو د الله پاک نه د الله رسولان چې څومرم دی او څوکم دی او کم زم دی او په کومه زمانہ کې تیر شوي دي چې الله رسول کړي د بس زمونږ په ایمان دی کاغه خپل منځ کې د هغې اونچ نیچ د درجاتو شتې خو زمونږ د منلو نه منلو دپاره مونږ ته یو شانتي وقالو او دا ټول اهل ایمان بشمول د پیغمبر پاک صلی الله علیه وسلم داسې وایي سمعنا واطعنا مونږ واورېده ستا خبره ای الله منله ستا خبره ای الله غفرانک ربنا بخشش ستا د ای زمونږ ربه که ته بخشش کوې خو به وبخښلی شو که نه که ته موهې نو بیا نه شو خلاصېدی و الیک المصیر تا طرف ته درګرځېدل دي لا یکلف الله نفسا اوس د هغې خدشې ختمېدلو دپاره الله پاک دا آیت مبارک نازل کړي چې لا یکلف الله نه وربار کوي الله تعالی نفسا په کم کس باندې کم بار الله تعالی بوج نه اچوي په کم کس باندې الا وسعها مگر په اندازې د برداشت د دغې کس چې کم کس سونه لوډ وړي شي هغه عمر په الله پاک ورچوي چا باندې الله پاک داغه د وس نه سیوا لوډ نه چي چې څوک یې وړی نشي لها وی به د هر کس دپاره ما کسبت بدله د هغې چې کوم عمل یې کړي وي نیکه بدله وعلیها او بوج به وي په دغې کس باندې مکتسبت هغه چې کوم د بوج کار د کړي وي د ګناه کاري کړي د هر چا ګناه هم ځان له او ثواب هم ځان له خو پکار داسی چې اهل ایمان ټول داسې وایي چې ربنا ای زمونږ ربه لا تؤاخذنا مه راټینګوه مونږ لره ان نسینا که چرته هیر شي زمونږ نه الله بھول چوک باندې م راټینګ نه کړي او اخطانا یادا چې مونږ خطا شو په غلطۍ کې رانه کم کار وشي الله په هغې باندې م راټینګوه ربنا ای زمونږ ربه ولا تحمل علينا او مرا بار کوا په مونږ باندې اسرن بوجونا داسې بوجونا کما حملته لکه څنګه چې بتا بوج کو هغې لره علی الذین په هغې خلقو باندې من قبلنا چې کوم زمونږ نه مخکې تیر شوي دي یا الله په یهودو چې د کم بوجونه او کم سخت او مشقت والا احکام اچولي مونږ باندې هغه روانه چې ګورې ربنا ای زمونږ ربه ولا تحملنا او مرا بار کوا په مونږ باندې ما هغه بوجونه لا طاقته چې نوی طاقت لنا زمونږ دپاره به په وړلو د هغې باندې بلکې مونږ کمزوري یو الله نو مونږ معافي غواړو واعفو عنا ته معافي وکړه مونږ ته واغفر لنا او بخنه وکړه مونږ ته ورحمنا او ترحم وکړه په مونږ باندې انت مولانا ته صرف او صرف چې ته زمونږ کارساز یې بل څوک نه فانصرنا بس ته امداد وکړه زمونږه علی القوم الکافرین په مقابله د قوم کافرانو کې یا الله مونږ او کافران خو به تر قیامته پورې یو بل سره مشتو ګریبان یو خو الله
که تم ته اخلاص نه کې ګورې ځان به ته اخلاص نه کړی شو ته مونږ په هغې باندې زورور کې او زمونږ امداد د هغې په مقابله کې وکړي ځکه کافران د ډېر اسبابو خاوندان دي چې مونږ سره هغه اسباب نشته مونږ سره غټ سبب ایمان قرآن او ستا سهاره ده او ستا امداد نو الله په خپل امداد باندې مونږ په کافرانو باندې زورور کا او هغې تم کمزورې کوه ما د هغې تخته مشق مونږ مه جوړوه بل دوی ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمین اے زمونږ ربه مونږ آزمایش جوړ نه کړي د ظالمانو دپاره ونجنا برحمتک من القوم الکافرین او نجات راکه مونږ ته په خپلې مهربانۍ سره د قوم کافرانو نه نو دلته مونږ وایو چې انت مولانا صرف او صرف ته بل څوک نه چې زمونږ کارساز یې فانصرنا بس ته امداد زمونږ وکړه علی القوم الکافرین په مقابله د قوم کافرانو کې وصلی اللہ تبارک